ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فمخکې رکوع کې د موسی علیه السلام د فرعونیانو سره او د بني اسرائیل سره مکالمه ذکر شو. اوس په دې رکوع کې د موسی علیه السلام باقی معجزات الله پاک ذکر کوي. دی فرعونیانو کله چې د موسی علیه السلام مقابله وکړه او موسی علیه السلام دې ته خپل معجزه ښکاره ایمان یې راونړو، نو الله رب العالمین په دې باندې بیا وخت په وخت باندې عذابونه راوستل. دې باندې الله پاک قحط سالی راوستا او مالونه کم شو. اوه کاله په دې باندې قحط سالی وه، نو په کلو کې د دې غلې خراب شو او په ښارونو کې د دې میوجات کم شو د پاره دې چې دې ایمان وروړي. لیکن دې ایمان په ځای په موسی علیه السلام باندې بدپالي ونیوله. دا د موسی علیه السلام د وجې په موږ باندې تکلیف راغی. په دې باندې د موسی علیه السلام بې ادبي وکړه. بیا دې فرعونیان د موسی علیه السلام ته وایي چې ته هر قسم جادو په موږ باندې کې ګورې موږ ستا خبره نه منو، هر قسم جادو را باندې کې. بس الله پاک پې عذابونه را شروع. په دې فرعونیانو باندې به الله رب العالمین عذاب راوستو. په میاشت کې به 3 هفتې په دې باندې عذاب نو، 1 هفته به عذاب و. خالی د ورځې نه به عذاب شروع شو. خالی اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعه 2 ورځې به عذاب و. هغې نه بعد به بیا 3 هفتې په دې عذاب نو، بیا به بل عذاب، بیا بل عذاب. په دې طریقې سره په الله پاک عذابونه راوستل. اول عذاب په دې باندې قحط سالی تېره شوه. د هغې نه بعد چې د ایمان نه ونړ، الله پاک په دې باندې باران وورو او دومره اوبه راغلې چې د مرۍ پورې فرعونیان پکې ډوب شول. او عجیبه دا وه چې عذاب په بني اسرائیلو باندې نو، په فرعونیانو باندې به و. موسی علیه السلام ته رالل، د الله نه سوال وکړه د عذاب لرې شي، موږ به ایمان وروړو. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړه، دی بیا ایمان نه ونړو. 3 هفتې مهلت ملو شو چې بیا راونړه. الله پاک پې ملخان مسلط کړ، هر څه ملخ. بیا هفته عذاب د ملخانو. بیا موسی علیه السلام دعا 3 هفتې بیا د عذاب نه بچ. بیا پې الله پاک سپږې مسلط کړي. په دې غنمو کې چې کومې کېږي دي تقمل وایي سپږې، هر څه وله دی وخوړو. سپږو وله دا غنم دومره خراب کړ چې د 10 سیره غنمو نه بعد 3 سیره غنم هم نه وتل. دونه خراب کړ. 10 سیره غنم به چې اوړه کړل نو 3 سیره اوړه هم ترې نه وتل. د هغې نه بعد هفته عذاب و بیا 3 هفتې عذاب نه. بیا په الله پاک د چندخانو عذاب راوست. دومره چندخان چې د ناستې ځای به هم دوی ته نه میلاوېد. هر ځای به چندخان تر دې چې چندخان به ډېرې پراتو. بیا اوور واځي عذاب 3 هفتې بیا عذاب نه محفوظ. بیا په الله پاک د وینې عذاب راوست. هر څه کې وینا په هغې باندې هم دې ټیک نه شو. دې نه بعد الله رب العالمین په دوی باندې بیا وبا راوسته. غټې دانې پې راوخېجولې او یا زره فرعونیان په دې دانو سره الله هلاک. موسی علیه السلام ته بیا راغلی، ته الله نه سوال وکړه چې موږ نه تکلیف لرې شي. که دا تکلیف رانه لرې شو، تا سره بني اسرائیل خوشي کوو. دی موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې موږ تا سره بني اسرائیل خوشي کوو، لیکن کله چې عذاب لرې شو بیا بني اسرائیل خوشي نه کړل. خپلې وعدې باندې پاتې نه شو، وعدې ماتې کړه. الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وایي په 10 د محرم الحرام
دا سحر وختي کې دا بني اسرائیل ځان سره وباسه. موسی علیه السلام ځان سره بني اسرائیل ټول وویستل. فرعونیان چې خبر شو چې بني اسرائیل وتلی دي بحر قلزم ته یې رسیدونکي چې فرعونیان ورپسې نږدې شول، الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړو دریاب له همسار واچوله 12 لارې وشوې. موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل په اوچو لارو باندې وړي. فرعونیان ورپسې سیند ته کوز شول، الله پاک په برا یو ځای کړي. په دې طریقې سره په لسم د محرم الحرام الله پاک بني اسرائیل ته نجات ورکړو او فرعونیان الله پاک هلاک. بیا چې کله دریاب نه ولیدل دې بني اسرائیل په یو قوم باندې تیرېدل شول. دا فرعون چې دا په خپله باندې دهریو فرعون وی د دنیا دا نظام دا په خپله باندې چلیږي. کله به د ستورو عبادت کو، کله به د انور عبادت کو، کله به د سپوږمۍ عبادت کو، کله به د غوا عبادت کو. فرعون یو سړی مقرر کړی چې ما په شکل باندې بت جوړ کړ، نو په خپل شکل باندې بت جوړ کړ، خلکو ته به د دې عبادت نه کوي. د فرعون یو ښایسته غوا وه، ده به د هغه غوا عبادت کوو او خلکو ته به چې کوم ځای به ښایسته غوا لیدله خلکو ته به وي د دې غوا عبادت کوي، دا غوا ستاسو خدای دی. نو بني اسرائیل خو دې سره په کورونو کې پاتې کېدل، مزدورانو غلامانو، هغوی د فرعون د خلکو سره ډېر وخت تېر کړی. نو چې کله د فرعون ظالم نه خلاص شول، یو قوم چې هغوی د بتانو عبادت کو، دې بني اسرائیل ولیدل چې دا هم د بتانو عبادت کوي. موسی علیه السلام ته موږ له هم داسې خدای جوړ کړه که نه، ګوره د فرعون نه نجات ملو شو، دی بیا یې موږ له د دې قوم په شان بت جوړ کړه. موسی علیه السلام ته کمقله خلکو دا څه وایي؟ د الله نه علاوه خدای شته چې تاسو د هغې عبادت وکړئ؟ الله په تاسو فضل وکړو، د فرعون نه اخلاص کړي، تاسو دا حال کوئ. د دې غوا د عبادت نه خو الله پاک دې ځای کې دي وساتي. هغې نه بعد بیا موسی علیه السلام نه د کتاب مطالبه کوي، اب انشاءالله رستو وایو. په دې آیاتونو کې په بني اسرائیل باندې عذابونه ذکر کړي او فرعونیانو باندې او بني اسرائیل ته نجات. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، او په تحقیق سره موږ ونیول فرعونیان په کال صالح باندې، ونقص من الثمرات، او په کمېدو د مالونو، لعلهم یذکرون، د پاره دي چې دې نصیحت حاصل کړي ایمان نه وړي. فاذا جاءتهم الحسنه، هر کله چې راله په دې باندې خوشحالي، قالوا دی به وي لنا هذه، دا زموږ خپل حق دی. وان تصبهم سیئه، هر کله چې راله په دې باندې څه تکلیف، یطیروا بموسی ومن معه، دی به بدپالنې ولا په موسی علیه السلام او د ملګرو د باندې. الا خبردار انما طائر من الله، بېشکه بدپالي چې په نزد الله پاک باندې دی، قدرت د الله سره دی. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دې نه پوهېږي. وقالو، او اوی دوی دی فرعونیانو، ما تاتنا به من آیت، هر قسم شی چې ته موږ ته راوړې معجزه، لتسحرنا بها، د پاره دی چې ته واړې موږ د خپل دین نه. فما نحن لک بمؤمنین، نو موږ نه یو ستا هېڅکله موږ ستا تصدیق نه کوو. فارسلنا علیهم الطوفان، پس موږ راولېږل په دې فرعونیانو باندې الطوفان باران، والجراد ملخان، والقمل اسپګې، والضفادع چندقان، والدم وینې، آیات مفصلات دانخ تفصیلی. فاستكبروا، فدي تکبر وکانو قوم مجرمین، او دی او قوم مجرمان. ولما وقع عليهم الرجز، هر کله چراغ پدی باندې وبا، قالوا ودي يا موسى ادع لنا ربك، موسی علیہ السلام دعا وغواړه موږ د پاره خپل رب نه، بما عهد عندك، په سبب د دې چې وعده کړی الله پاک عندك ستا سره، الله پاک تا سره وعده کړی دا کچری ایمان دی وروړي عذاب باخوا کوم، نو موږ ایمان نوړو هغه وعده باندې موږ نه عذاب لري کا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، کچرتا خوشکل لئن کشفت عنا الرجز، کچرتا لری کړي نستا په دعا باندې لری شو عنا زمنګ الرجز عذاب، لنؤمنن لك من بخامق ایمان نوړو پتا باندې، ولنرسلن معك بني اسرائیل، او من بخامق تا سره لګو بني اسرائیل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل، فسر کله چې موږ لري کو په دعا د موسی علیه السلام باندې الرجز وبا الى اجل، تر د نیټې پورې بالغ چې دی هغې ته رسېدونکي، اذا هم ينكثون، ناګهانه دی خپل وعدې ماتولې. فانتقمنا منهم، پس موږ سزا ورکړه دوی ته.
فاغرقنا فی اللم پس من دی غرق په بحر قلزم کې بانهم کذبوا بیااتنا په سبب د دې چې دی تکذیب کړي زمونږ د آیاتونو وکانو عنها غافلین دی زمونږ د دې عذاب نه غافلا واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون امن وارثان جوړ کړ هغه خلق كان يستضعفون چغی کمزوری ګڼل شو یعنی بنی اسرائیل مشارق الارض مغاربا په مشرق د ځمکې او مغرب د ځمکې کې التي دا ځمکې وارثان مو جوړ کړ بارکنا فيها چې موږ پاغي کې برکت اچولو نظمکې نه مراد یا د شام ځمکه ده یا د مصر ځمکه ده وتمت کلمت ربک الحسنى على بني اسرائیل او پورا شو کلمه د رب ستاخه هغه کلمه د رب ستا چې فرعونیان والا کوم او تاسو کمزوری بلاغی مالکان جوړو علا بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب د دې چې دي صبر کړو ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او موږ هلاک ما هغه کور او بنگلا کان یصنع چې هغه جوړولا فرعون او قوم ددو وما كانوا يعرشون کورونه چې دي کم جوړ کړو پچتونو چتونی جوړ کړو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او من پوری وستل بني اسرائيل په دریاب باندې فاتوا على قوم فذيرات الكول په یو داسې قوم باندې دیرال یعکفون على اصنام لهم چې د عبادت کو د خپل بوتانو قالو وی دي بني اسرائيل یا موسی اے موسی عليه السلام اجعل لنا الهان كما لهم الها تو ګرځم د پاره داسې خدای لکه څنګه چې د دې خدایان دي قال موسی عليه السلام انکم قوم تجنقون تاسو جاهلان قوم ان هؤلاء متبر ما فيه یقینا داخله چې دي هلاکیدون کې دا غسو هم فی چې دي په دې کوم عمل کې لګیا دي او باطل ما كان يعملون او باطل کان چې بي کوي قال او موسی عليه السلام اغیر الله ابغيكم اي غير الله پاک زولتم استاد د پاره اعلان خودي او هو فضلكم على العالمين او دا الله پاک تاسو ته فضیلت درکړي د خپل دور په مخلوقات باندې واذا جئناكم من آل فرعون او یاتا وخت چې موږ نجات درک تاسو ته د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې دی بل سوال تاسو سخت عذابونه یقتلون ابناکم دی بقتل کول تاسو بچي ويستحيون نساءکم ژوند دی پر خو دي تاسو لوريان او فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او په دې عذاب او نجات کې سازه پر امتحان دي سازه رب طرف نه ووعدنا موسی 30 موسی علیہ السلام چې کلا بحر قلزم باندې وړي دی بنی اسرائیل وتی موږ د پارس کتاب پکار الله پاک موسی علیہ السلام ته چې ته روجي اونې سراش زی قیدی په میاش کې موسی علیہ السلام په شورو کې لاړ کوه تور تلاړو دیر روجي اونې ول الله پاک ته لس نور اونې سم د ذل حجه د میاشت روجي اونې ولې سلوي خطر زی روجي اونې ولې الله پاک موسی علیہ السلام له کتاب ورکو تورات او موسی علیہ السلام چې راتنو په خپل قوم کې هارون علیہ السلام ځان بځې باندې پرې خو دي چې قوم ته خیال کوا موسی علیہ السلام ته چې الله پاک کتاب ورکو الله پاک وسره په کوه تور باندې خبر وکي موسی علیہ السلام ته خبر خوند ورک الله وی دیدار دی غواړم الله پاک ته په دنیا کې می دیدار نشي کول او خامخا غواړم دی غر ته وګوره کدا غر برقرار پاتې شو ختم بیا دیدار کول شو ورنه دیدار نشي کول موسی علیہ السلام چې غر ته وکتل الله پاک په تجلی وکړه غر ریزه شو جبرئیل موسی علیہ السلام به هوش را پریوت غر ریزه شو موسی علیہ السلام به هوش کله چې هوش کړه موسی علیہ السلام یا الله زستا پاکی بیانو او ما د خپل خبرې نه رجوع وکړم الله پاک په تور فرمایي تما په خپل نبوت باندې خاص کړي خبرې در سره وکړي او تا ته چې کوم کتاب موږ درکو دا تورات دا واخله او دا د قوم ته ورسو موسی علیہ السلام ته الله پاک تورات ورکړ لس تختو باندې یا په وو تختو یا په دو تختو باندې دا تورات ټول په تختو لیکل شو خو یا لس تختې وي یا وو تختې وي او یا دو تختې وي
د څه تختې وي؟ یو قول دا دی چې دا د شنو زمرودو نه جوړې تختې وي، په هغې لیکلي. دویم قول دا دی چې یو کاڼی دی د هغې ته ټوس وي، ټوس د هغې کاڼي تختې وي. او دریم قول دا دی چې د جنتي بیرې تختې وي. د جنت د بیرې تختې باندې تورات لیکلی شوي موسی علیه السلام ته په کوه طور کې ملاو شو. موسی علیه السلام چې راغی کله چې موسی علیه السلام کوه طور ته تلو نور ته ویلو دې قوم ته خیال کوه. په دې قوم کې یو سړی و د هغه نوم سامري و، خپل نوم یې موسی ابن مظفر و، خو مشهور په سامري باندې. دې سامري د بني اسرائیل د فرعونیانو نه کالي راغشتي و د واده دپاره، چې واده دپاره لږ کالي راکړي بیا به یې درکړو. چې کله فرعونیان هلاک شول کالي ټول ده سره پاتې و. چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، د سره د جبریل علیه السلام د اس د قدم خوره وه. کله چې په کوم وخت باندې موسی علیه السلام پیدا شو هغه وخت کې سامري پیدا شو، دله خوراک جبریل علیه السلام راوړو، د هغه د اس د قدم خوره د ځان سره ساتلې وه. موسی علیه السلام کوه طور ته لاړ 40 ورځو او دلته سامري هغه زر ویلې کړل، د هغې نه د سخي په شکل باندې یو ډانچه جوړه کړه او په هغې کې د جبریل علیه السلام د اس د قدم خورې واچولې، نو په هغې سره د سخي د غوښې شو. چې د غوښې شو دیو بیا اوازونه کول. د سامري د قوم بن اسرائیلو ته وویل چې صاحب موسی علیه السلام خو تللی د الله ملاقات ته، خو خدای ته دلته پاتې شي، دا یې خدای دی، نعوذ بالله. او بني اسرائیل قاسم د فرعون حالم کتلو چې هغه د غوا عبادت کو، په لاره چې راتله کوم قوم کتلو د کنعان والا خلک، د هغې خلک هم د غوا عبادت کو، د دې خلک هم هغه زړه نقشه وي چې خدای ریشه هم دا دی. قوم لګیا شو او د هغه غوا د بچي عبادت یې شروع. موسی علیه السلام چې واپس راغلی چې وی کتل ټول خلک لګیا دي د سخي عبادت کوي، ډېر زیات غوسه شو، خپل رور ته غوسه شو، د سر د ویښتو د ګیرې د ویښتو نه یې ونیو چې دا ولې تا دې خلکو ته خیال نه دی کړی. موسی علیه السلام ته رور وایي هارون علیه السلام چې ما نصیحت کړی دی خو دې قوم نافرماني کوله، قریب و چې دی زه مړ کړی زمې دونه نه منل او دې خلکو مخکې مې شرم ومه بس پرې مې کړه. موسی علیه السلام خپل ورور پرېښودو او د الله پاک نه معافي وغوښتله. موسی علیه السلام د الله رب العالمین نه معافي وغوښتله. سامري ته موسی علیه السلام بد دعا وکړه، هغه باندې الله پاک داسې بیماري راوسته چې ټول عمر کې چا به سر لاس نه شو لګولی، چې لاس به ولګو د تبم سخته تبه شو د سامري، او چې چا به لګولې د هغه هم سخته تبه شو. په دې طریقې سره الله پاک سامري هلاک. بیا موسی علیه السلام د الله رب العالمین نه سوال وکړ چې د قوم د معافۍ به څنګه چلو شي. الله پاک سوال او حکم نازل کړ چې دا چا د غوا د بچو عبادت کړی دی، چا چې نه دی کړی هغه خلک شروع شي او دا خلک مړه کوي، او یا زره کسان په دې طریقې سره د غوا د بچي عبادت کوونکي قتل شو. هغې نه بعد الله پاک په دې رحمت نازل کړ، توبې قبوله شو. د قوم د معافۍ دپاره موسی علیه السلام ځان سره او یا سرداران چا چې د سخي عبادت نو کړي د قوم بني اسرائیل ځان سره بوتل کوه طور ته چې بوتل. موسی علیه السلام دی کینو قوم ته دلته کینې اوریځ راله، موسی علیه السلام هغې کې وردن نه شو، دی نه پناه شو. کله چې الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره خبرې کړي بني اسرائیل واورېدي او یا کسانو دی ورته موږ ته اوس خدای پاک وښایه. الله رب العالمین په دې زبان او یا والا بني اسرائیل مردار کړ، هلاک کړ.
موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ الله کدی د هلاکول نو مخکې به د هلاکوي زه به د قوم ته څه جواب ورکړم ستاسو مشران مې څه کړل الله رب العالمین د موسی علیہ السلام په دعا باندې دغه اویا والا کسان واپس بیا را ژوندي کړل خو بیا چې کله رالل د الله پاک په حکم کې دی بیا تحریف کړی او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات الله پاک ذکر کړي ناغا رسوای نو فرمایي ووعدنا موسی 30 ليله او من وعده کړي وا د موسی علیہ السلام سره د دیر تشبو د ذی قیدی د میاشتي چې روزي پکې 1900 می وسالو کا واتممنا بعشر نو منګه پورا کړه د سره دا وعده بعشر په لس باندې نور چې لس ور سره نور مونیسا فتم میقات رب 40 لیله پس پورا شو مدة د ملاقات درب وقت مقرره درب د 40 لیله د سلوخ تشبو سره وقال موسی او وی موسی علیہ السلام په وخت دتلو کې لاخی خپل رورتا هارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی تزما خلیفہ شا پا قوم زما کی واصلح اصلاح کا ولا تتبع سبیل المفسدین او تابداری مکو دلار د فسادیانو ولما جاء موسی لمیقاتنا ورکل چراغی چلال موسی علیہ السلام لمیقاتنا خپل وقت مقرر باندې وکلمو ربو د سر خبرو ک الله پاک چې رب د بغیر واسطی قال رب انني انظر اليك وی موسی علیہ السلام یا الله تما تزان خیز وګورم تا تا قال لن تراني وی موسی الله پاک لن ترانی تما نشی لدلی پا دنیا کی ولیکن انظر الى الجبل لیکن تنظرو کا دی غرط فین استقر مکانو فسوف ترانی کچری برقرار پاتے شو دا غر پخپل زی زردتو بیا ما امینی فلما تجلا ربه للجبل ہر کل چی تجلی اکڑا اللہ پاک پا دی غر باندی جالو دکم وخر موسیٰ سیقا اگر اللہ پاک دی لریزا ریزا او پریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا فلما پاقا ہر کلچ ہوش کی راغی موسیٰ علیہ السلام قال سبحانک اوی موسیٰ علیہ السلام پاکی دا سارا پارا خدای پاکتو بتو الیک ما تاتا رجوع کرا وانا اول المؤمنین اول دا مومنانو نیم قال یا موسیٰ اللہ پاک او فرم اے موسیٰ علیہ السلام ان استفیتو کال الناس برسالاتی یقینا تما ورکڑی پا خلق باندی پا خپل نبوت و رسالت باندی و بی کلامی و پا خپل خبر باندی فخذ ما تیتکوکم من الشاکرین پس تو نساغ سچی میں تا تدر تو شاد شکر گزارنا وکتبنا لو فی الالواح او مغلقلو دد پارا پا تختو د تورات کی من کل شئ ہر قسم شیر موعظتا نصیت و تفصیلا لکل شئ تفصیل داری وسید فخذها پستون صدا بقوت پتاقت باندی وامر قومکا او تو حکم کواق پل قوم تیا خدو بیا سندی بون صدا پخی طریقے سرا سأوریکم دار الفاسقین زرد چزبتاست و خیر کورد فاسقانو سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارد بغیر الحق زرد چزبوالم دخپل آیاتونو ددی کتابنا دپوی ددی کتابنا کسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چی دی تکبر بکی پزمک کی پناہ قباندی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کچری دوی امینی ہر قسم نخدی ایمان نروڑی پاگی باندی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا او کچری دوی امینی لار دے دائد دوی ننی سیدھا پلار باندی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا او کچری دوی امینی لار دا سرکشین دینی سیدھا لارا ذالک بانہم دا زکا بے شک دی چری کذبوا بیااتنا دی تکذیب کوئی زمون دایاتنو وکانو عنها غافلین او دی وکانو دی عنها ددینا غافلین نا خبر والذین کذبوا بیااتنا او کسان چی تکذیب کوئی زمون دایاتنو ولقاء الاخرت و دا ملاقات دا آخرتنا حبتت اعمالهم برباد چی دی عملنا حل یوزون الا ما کانو یعملون دی تبدلن ملاوی کی مگر دوی دا عملو چی دی کم کبھی واتخذ قوم موسیٰ من بعدی اونی و قوم دا موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیلو پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تورتا من حلیم دا سروزر و عجلن سخی جسدن یو ڈانچا لہو خوارن چلاغی بدغوا آوازو پا خدای باندی اونیو علم یرو دین قلن نولا یکلم ولا دیم سبیلا
لا يكلمون چې نقي خبرې دوی سره داسخي ولا يديم سبيل او نقي دي ته هیڅ قسم رهنمایي د لارې اتخذوا وكانوا ظالمين یقینا دین اتخذوا دین ولې داسخي د خدای سره وكانوا ظالمين او دي ظالمان ولما سقط في ايديهم او هر کله چې دی پریوتل پدې خپل کار باندې د پیمانتیا سره په خپل لاس سره ورأو انهم قد ضلوا او دی پیشو چې یقینا دی خو بیلار شوی دي قالوا في دي بني اسرائيل لئن لم يرحمنا ربنا كجر رحمنك بمن باندې رب زمونږه او خپل نه بقنه نکړه مونږ لنكونن من الخاسرين من بقا مخاشود الطوانياننا ولما رجع موسى الى قومه او هر کله چې واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبان په حالت د غصه کې اسفن په حالت د خفګان کې قال بئس ما خلفتموني من بعدي ډېر بد دی غشي چې تاسو خلیفہ نیولي زمانه بعد یعنی زمانه تلو پس اعجلتم امر ربكم ایت تاسو وړاندې والو کو په کوم درب تاسو تورات نه والقى الواح واخذ براس اخيه او کې غتل تختی او وینول ویختو د خپل رور د سر ویختو یجرو الیه چې خپل ځان ته راکو تفسیر جلالین لیکي چې موسی علیہ السلام فخیلاس باندې د هارون علیہ السلام د سر ویختو نیول او پغس لاس باندې د ګری ویختو نیول قال وی فرمایل قال ابن ان القوم استضعفوني قال ابن ان القوم استضعفوني او هارون علیہ السلام اے زما د مورزیا یقینا دی قوم ز کمزوري ګڼلم وکاد یقتلونني قریب چې دي زمړ کړي وی فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين پس تما باندې ما خوشاله و ما مرسوا کو دشمنانو ته او ما ولا تجعلني مع القوم الظالمين او تما مگر دا په مؤاخذه کې د ظالمانو سره قال رب اغفر لي موسی علیہ السلام رب ته ما تبخنه وکړه زما د دې کار چې ما د رور سره خپل وکړو ولی اخي او زما د رور تم بخنه وکړه وادخلنا في رحمتك او من داخل کا خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمين او تو ډېر رحم کون کې ذات ان الذين اتخذوا العجل سينالهم بشکا کسان چې غيوني وسخي په خدای باندې سينالهم غضب من ربهم زرد چې برسيږي دي تعذب د خپل رب وذلت في الحياه الدنيا او ذلت په ژوند د دنیا کې وكذلك نجزي المفترين او دارنګ موږ بدل ورکو دروغجن خلق ته چې په الله دروغ تړي والذين عملوا السيئات وكسان عمل کړي د بده ثم تابوا من بعد وامنوا بيدي توبه واستلبس د ایمان ورو په الله ان ربك من بعد لغفور رحيم يقين استار پس د دین خامخا بغون کې مهربان دي ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح او کله چې لاړ د موسی عليه السلام نه غصه راوي خستل تختی وفي نسختها هدى ورحمة او پنسخو پلیکلو د دې تورات کې هدن او هدایت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون دا کسان د پاره چې دي د خپل رب نه یریږي واختار موسی قوم 70 رجلا لمیقاتنا او ورکل مختار کړ د الله په حکم باندې موسی علیہ السلام د خپل قوم او یا کسان 70 رجلا او یا سړي لمیقاتنا د خپل وخت مقرر وخت د پاره الله پاک چوته کوم مقرر کړو فلما غدت عمر رجفتو هر کله چې دی اونې ول دوی لرا زلزلې سختي او دی په دغه ځای او یا والا هلاک شو قال او موسی علیہ السلام رب اے رب زما لو شئت لكتم من قبل اياي کچرتا غفتل تا بدی هلاک کړو وړاندې اوس بدیم وفات کړي وي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیت تعالی کې دا کار د وجه زمون په خلکو کې په بنی اسرائیل کې بي وقفانو کړی چې د سخی عبادت کړی داغي د وجه موږ له سزا راکې ان هي الا فتنه ندی دا مگر دا ستاسو طرف نه امتحان دی تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء ته گمراه کې پدی باندې اوسو چاته چوغواړي او ته هدایت یا چاته چل پاک ته غواړي انت ولينا فاغفر لنا تزمنګ ولي من تبخنو کا ورحمنا پمن باندې رحمک وانت خير الغافرين او ته بهترین بخنه کوونکی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه او تولې زمنګ د پاره پدې ژوند د دنیا کې توفیق دنه کې وفي الاخرته
او په آخرت کې هم ولیکا ان هدنا الیک یقینا منګ رجوع کو تا تا قال عذاب يصيب به من شاء الله پاک او فرمل زما عذاب رسیږي چاته چې زو غواړم هغه ته رسوم ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما فراخ دی او سستا فسأكتبها للذين يتقون زرد زبولكم دا رحمت دې کسان پر جغي متقیان دي ويؤتون الزکات او زکات ورکوي والذین هم بآیاتنا یؤمنون او کسان چې دوی زم په آیاتونو باندې ایمان لري الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلایل بیان شو اوس په دې رکوع کې د په دې آیاتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کیږي نبی علیہ السلام د الله پاک پیغمبر د دې ذکر په تورات انجیل او مخکنو کتابونو کې هم موجود د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې د نیکه به حکم کوي د بدن به منع کوي حلال به خلکو ته حلال بیان او حرام به حرام بیان او په دې خلکو باندې چې کوم بوجونه د پخوانو امتونو چې کوم هغه بوجونه بردوینه د نبی علیہ السلام په حکم باندې الله پاک په حکم باندې لری کی بل کم کسان چې د نبی علیہ السلام مرګیتیو کا ایمان پیروړو الله جل شانه فرمای دا کامیاب خلک او ورپسې د بل رکوع په اول آیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلیل د ختم نبوت ذکر کیږي پیغمبر علیہ السلام ته موږ د ټول خلکو د پاره نبی جوړ کړي نو الله جل شانه فرمای الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي كسان چې تابعداري کوي د دې رسول چې نبی دی امي دی هغه یجدون مکتوبا چې دی به مومي په خپل کتابونو کې مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره فنمنو پس پتون سره په تورات کتاب کې ولنجیل او انجیل کې انزو یامرون بالمعروف دی به حکم کوي دا پیغمبر خلکو ته د نیکه وينهاهم عن المنكر او خلق بمنكي د گناه د کارونو ويحل لهم الطيبات او بیانې بدی ته حلالي بدوی د پاره غسیزونه چې الله پاک حرام کړی دی او پاک دي چې دی په شریعت کې پدی باندې حرام شو ويحرم عليهم الخبائث او حرام یو پدی باندې پلیت سيزونه ويدعو عن مصر الركي بدين دی بوجنا والاغلال التي كانت عليهم او غدرانه توقنا چې پدی باندې مخکې احکامات شاقه فالذين امنوا به كسان چې ایمان ورو په پیغمبر علیہ السلام باندې وازرو دی امداد تعظیم او عزت کو دی پیغمبر ونصرو امداد کو وتبع النور الذي انزل معه او دی تابعداري کو دا قرآن چې دی پیغمبر سره دی نازل شوی دی او اولئک هم المفلحون دا کسان چې دی کامیاب دي قلتو فرمایا یا ایها الناس اے خلق انی رسول الله الیکم جميعا یقینا تاسو ټول د پاره رسول د الله پاک تاسو ټول د پاره نبی علیہ السلام د قیامت پوری د ټول انسانانو د پاره اخیرنی نبی الذي پیغمبر الذي الله پاک له ملک السماوات والارض جل د پاره بادشاہی د اسمانونو او د زمکه دا لا اله الا هو نشتر بالمعبود سوا د الله یحیی و یمیت الله پاک ژوند کول او مړ کول کوي فامنوا بالله ورسول النبي الامي الذي فاستسیمانو په الله باندې پر رسول هغه باندې چې نبی دی امي دی الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله وکلمات چې ایمان لري په الله پاک باندې په کلمو باندې واتبعوه او تابعداري تاسو کوي تاسو تابعداري دي پیغمبرو کوي لعلکم تهتدون د پاره دي چې تاسو په هدایت باندې شئ ومن قوم موسی او بعضی د قوم د موسی عليه السلام امت یو جماعت دي يهدون بالحق چې دې رهنمایي کوي په حق باندې حق وینا کوي او به يعدلون او دې په حق باندې فیصله کوي وقطعناهم 12 اسباطا امما تا مسله مخکې تیره شوې هم چې موسی علیه السلام نه خپل قوم مطالبه وکړه چې موږ ته د اوبو ضرورت دی موسی علیه السلام دې ته اوبه جاري کړي دې ته بیا وویل شو چې تاسو به دا خورېز کې په پراخه فساد به نه کوئ او بل دې د یوشع ابن نون علیه السلام په دور کې مطالبه وکړه چې موږ ښار ته ځو دې ته ویل چې ښار ته دننه کېږي په عاجزۍ سره دې تکبر وکړه مخکې تفصیل تیر شو نو فرمایي
وقطعناهم اثنتين او مکو ګرځول دي 12 اسباطا امما 12 ډلې د 12 نیکونو بچي د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو بچي او حینا الی موسی من وحی ک موسی علیه السلام دې استسقاو کله چې د دوه مطالبه وکړه قوم د خپل قوم د پاره اذ استسقاو قوم کله چې د مطالبه وکړه قوم د دوه نمنگ وحی کا موسیٰ علیہ السلام اندہ دی خبری اضرب بعصاک الحجر چی توا پدی ہم ساخ پلا باندہ کانی فم بجست من حسنتا عشرت عینا فسروان شید دی کا ندولت چینی قد علم کلو ناس مشربهم فتاقی سر پیجند ہر ڈالی خپل زیدو گوس کلو وذللنا علیہم الغماما امنگ سورو کپدی باندور یزی پا میدان تیح کی وانزلنا علیم المن وصلو منگ نازل کپدی بانی من وصلو اموتی کلو تاسو خری من طیبات ما دقناک ما پاک چمون درکی تاستا وما ظلمون دی ظلم نوکڑی پا منگ باند ولیکن کانو فسم یزدمون لیکن دیو پا قبل زانو بانی ظلم کون کی وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ او یاد کا وقت دی تو ویلشو چی تاسو سیگی پدی خار کی بیت المقدس کی اریحا کی یا پا ایلیا خار کی وکلو تاسو خری منها ددینا حیث شیطن کم جاکی چیز تاسو خوخوی وقولو تاسو حتتن لفظ حتتن جمن گناہونا من تماف کا ودخل البابا او تاسو داخل شی دروازے تا سجددن پا سجدہ کی نغفل لکم غطیاتکم من بماف کی تاسو تاسو گناہونا سنزید المحسنین زرد جمع بزیاد کدن کانو ثوابونا فبدل الذين ظلموا بس بدل کے کسان چیز ظالمان میں اندر بنی اسرائیلنا قولا وینا غیر الذي قیل لهم علا وداغنا چیدیتا سنگویل شو فارسلنا علیم رجم من السماء پس منگرو لگا پدیبانی و بعد آسمان طرفنا بما کانو یزلیون پس عودتی چیدی ظالمانو واسأل من القریت اللتی کانت حاضرت البحر فمخت رکو کی بنی اسرائیل ذکر اس پا دی رکو کی پا بنی اسرائیلو کی دا داود علیہ السلام دا قوم ذکر دی بنی اسرائیل دا داود علیہ السلام امت دا دریاب پا غالبانی اسیدو دیتا ویرش پا کم رد بانتا سے عبادت کی مختم خبر ذکر شا دی خالی رو وسخوا خکڑا اللہ پاک اوفر میں خدا خالی پر بخکار نکوی نور بکوی خالی پر باندی اخکار اول بنک بیاو تا شیطان طریقو خودلا چه حوزون جوڑ کی او دا دی دریاب نه تا ځان ته لار وکړي نو چې کله د خالد وځي صرف اوبه خوشي کوي چې میان دن کېږي هغې نه بعد بیا د حوض د داخله بندوي او کله چې د خالد نه وي نو بیا به تاسو د هغه میان رانیسئ دوی درې قسمه شو بعضې بني اسرائیل پکې تبلیغیان شو بعضې پکې دا شو چې نه تبلیغ کو او نه میان نیول او بعضې ښکاریان شو د ښکاریان نه الله جل شانه بیزوګان شادوګان جوړ کړ او دی نور دو قومون تا اللہ پاک نجات ہوگا نو داغا واقعہ مخی تفصیل سر ذکر حشوی ہوا داغین بعد اللہ رب العالمین فرمائی چمنگا دا بنی اسرائیل چکل دینا فرمانی اکڑا نو پدی باندے اللہ رب العالمین عذاب راوستا دا سے عذاب پیرا چا قیامت پر بنی اسرائیل ہوئی دا یہودیان ادی پخپل منش کے اللہ پاک تقسیم کر بعض پکی نیکان شو بعض پکی بدان شو بعض پکی اهل کتاب یہودیان شو چې د تورات په بدلولو باندې پیسې اخیستی او بیا به وی چې په دې مونږ تمافیم کیږي دا څه د ګناه کار نه دی حالانکه الله پاک دې نو وعده اخیستل په تورات قبلول نه په بدلولو او بیا چې کله تورات دی نه قبلو الله پاک په غره چې مخکې تفصیل سره خبره بقره کې تیر شو نو فرمایي واسألهم عن القرية التي تصالك پیغمبر علیہ السلام د دوی نه دا خار په باره کې كانت حاضرة البحر چې د ایلیا خارو چې او د غاړه د دریا بحر قلزم باندې اذ یعدون فی السبت کله چې دی تجاوز کو کار کو د خالق پرد باندې استاتیم حیتان کله چې وراتل بیتا میان د بی یوم سبت پرد خالی شرعن خکارا و یوم لا یثبتون پرد دا غیر د خالینا لا تاتیم نبرات البیتا کذالک نبلون دارنگی من کے امتحان کو پدوی باندې ما کان یفسقون پس ابد دی چی دی فاسقان و اذ قالت امت منهم یاتا وقت
او یو ډلې د دوی نه لم تعظون تبلیغانو ته تاسو ولې نصیحت کوئ قوما اقامت الله مالکم چې الله پاک د هغې هلاکول غواړي او معذبهم عذابا شدیدا الله پاک به عذاب ورکړي دي ته سخت عذاب قالوا نو وی دي تبلیغانو معذرة الی ربکم دپاره د دې چې موږ الزام او اعتراض لري کو د خپل ځان نه د خپل رب وړاندې ولعلهم یتقون دپاره دي چې کیدی دي متقیان شي فلما نسوا ما ذکروا به پس هر کله چې هیر کاغه چې پاغي باندې ته نصیحت کول شو انجین الذين ينهون عن السوء من انجات ورکه کسان دغه تبلیغ کو د ګنا نه واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون او من ولا کسان چې ظالمانو په عذاب د سخت سره بما كانوا يفسقون فسود دي چې نه فرمانو فلما توعمانوا ان فسر کله چې نه فرمانو کله غسنه چې دي داغه نه من کړی شو قلنا من ویلم دي تكونوا تاسو شي قرادتن خاصين بزوغان ذریعہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ او یاته وخت خبرداري ورکړه رب ستا خامخبره پورته کی مسلط کی عالم پدی باندې الى يوم القيامت تر د ورځې د قیامت پورې منغه څوک یصومون صلاه عذاب چې ورکی بدی ته سخت عذابونه مراد ته بخت نصر دي ان ربک لسریع العقاب یقینا صارف لسریع العقاب عذاب ورکون کړي او انه لغفور رحیم او یقینا الله پاک بخون کې مهربان ذات دی وقطعناهم في الارض امما او منګه تسنس کړ دي پزمکه کې پډالو ډالو کې منو صالحون باج پدی کې نه کاندو منو بدون ذلك او باج د دوی نه بدان او بلونا بالحسنات او منګه امتحان کو پدی باندې په نعمتونو باندې وسيات په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون د پاره دي چې دی رجوع کې الله تا فخلف من بعد بجان شینان جوړ شو د دوی نه بعد خلف اعلی خلق ورثل کتابه چغی وارثان شول تورات یاخذون عرض هذا الادنى بدی باخصه سامان د ادا کمزوری د دنیا یعنی رشوت ويقولون دي سيغفر لنا خام تبخنا کول شي وياتي مرض مد ياخذون او کچر راشي دوی ته اسباب پشان د دي نورم عقلي علم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب اي نو قصر شي د دین کله کوادر تورات الله يقول الله الا لقتري بني مگر د الله مبارک مگر اشتیا وینا ودرسوا ما في او دی لستم پخپل په تورات کې دا مساله والدار الاخره خير او کور د اخرت بهتر دي للذين اتقون متقين لپاره افلا تعقلون تاسعقن لري والذين كسان يمسكون بالكتاب چې اعتماد کې منګل لګي په کتاب اقام سلام قائم ان لا نضيع اجر المصلحين يقينا من ذلك ثوابنا بدل د نیکانو اصلاح کوونکو واذ نتقنا الجبل فوقهم او یاد کا وخت موږ را پورته کغه د پاسه ردی ته دی بنی اسرائیل کنو ذلتون گوی چې دا چترې و وزنو د دې یقین ناغي انه واقع هم چې دا غره پوریتون کې بدی باندې خودو موږ ته چې تاسو نسیما کتاب اتیناکم بقوه چې موږ درکړې تاسو په قوت باندې دا اونسي وذکروا تاسو یاد کی احکامات فی چې دی بدی تورات کتاب کې لعلهم يتقون د پاره دي چې دي متق لعلكم تتقون د پاره دي چې تاسو متقین شئ تقوا اختیار کړئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين